السلام علیکم ملګرو. آئینی ترمیم او د مولانا فضل الرحمن صاحب کردار مفتی تقی عثمانی صاحب وی چې مولانا فضل الرحمن صاحب د مولانا صاحب رهنمایي د دانشمندي د هغې د وجې ډیر زیات اسلامي مقاصد مونږ حاصل کړه. مونږ د مولانا فضل الرحمن صاحب شکریا ادا کوو او ډیر وخت پس ډیر مدت پس مونږ ته یوه خوشخبري میلاو شوه. مولانا فضل الرحمن صاحب د هغه رهنمایي او دانشمندۍ د وجې وفاقي شرعي عدالت د سود خاتمه او د مدارسو رجسټریشن بحالېدل، بینک اکاونټ بحالېدل یقینا دا ډیره لویه کامیابي ده او مولانا فضل الرحمن صاحب ملک پاکستان د یو لوی بحران نه بچ کو شکریا ادا کړې ده. بل طرف ته د جمعیت علماء اسلام د سند جنرال سیکرټري علامه راشد سمرو هغه وی چې د علماء کرامو د طرفه د اهل مدارس د طرفه صرف شکریا ادا کولو باندې کار نه کیږي، بلکې دوی ته پکار ده چې په مدارسو کې دغه سیاسی نظام د دې تعلیم، دغه جمهوری نظام د دې تعلیم په خپل نظام کې شامل کی چې د مدارسو نه د یو مولانا فضل الرحمن صاحب په ځای باندې دغه شانتي نور مولانا فضل الرحمن صاحب غوندې شخصیات پیدا شي. نو ډیر لري نه ده چې په دې ملک کې به ډیر زر اسلامي قانون راشي. ملګرو خلکو د ذاتی مفاداتو دپاره ډیر څه وکړو، خو مولانا فضل الرحمن صاحب واحد هغه شخصیت و چې هغه په هر ځای کې د هغه فکر، د هغه سوچ او د هغه سیاست د مدرسو دپاره دی، د شاعر اسلام دپاره دی، د علماو دپاره دی. ډیر خلک په مولانا صاحب باندې تنقیدونه هم کوي، خو د مفتی تقی عثمانی صاحب غوندې شخصیت د هغه د طرفه شکریا او د مولانا فضل الرحمن صاحب تعریف یقینا دا لویه خبره ده. د مولانا صاحب باندې که په لکاو جاهلان بیوقوفان اعتراضات کوي، نو د هغوی په مقابله کې یو مفتی تقی عثمانی صاحب دا کافی او شافی دی چې د مولانا صاحب تعریف کوي او هغه ته خراج تحسین پیش کوي او دا په دې خبره باندې اقرار کوي چې مولانا فضل الرحمن صاحب یقینا دین ته ډیر کار کړی، اسلام دپاره ډیر کار کړی او باقاعده شکریا ادا کوي. د وفاق المدارس العربیه پاکستان جنرال سیکرټري ناظم اعلی قاری حنیف جالندری صاحب هم د مولانا صاحب خصوصي شکریا ادا کړې ده چې مولانا فضل الرحمن صاحب یقینا ډیر غټ کار کړی او ډیر وخت بعد موږ ته یوه غټه خوشخبري میلاو شوه. ملګرو مولانا فضل الرحمن صاحب د شهباز شریف سره ملاقات کړی پی ډي ایم حکومت کې د مدرسو په رجسټریشن او بینک اکاونټس په حوالې سره، او شهباز شریف منظوري هم ورکړې وه، خو هغه بیا پتې نه لګي په څه وجه باندې هغه کار ودرولی شو د چا په دباو باندې. بیا مفتی تقی عثمانی صاحب قاری حنیف جالندری صاحب په اسلام آباد کې یوه هفته تېره کړې وه او د آرمي چیف سره ملاقات کړی او آرمي چیف هم منظوري ورکړې وه او د هغې نه پس هغه سینټ ته هم راغلی او پاس شوې هم وه، خو د هغې باوجود قومي اسمبلۍ ته خبره رانله، بیا ودرولی شوله، رکاوټ پکې راغی، دباو پکې راغی. یعنی دومره غټ کار چې آرمي چیف، وزیر اعظم د هغوی د منظورۍ نه پس هم نه کېدو. مولانا فضل الرحمن صاحب د خپل سیاسي بصیرت باندې هغه مسله داسې په چوټکیانو کې حل کړه. بل طرف ته په ټول ملک کې مولانا فضل الرحمن صاحب جمعیت علماء اسلام خلک اپریشیټ کوي، شکریاګانې ادا کوي. خو دا وګورئ که نه، دا غریبانان چې ډاکټر ذاکر نایک دوی ته ورنه راغی، د هغې غوسه په مولانا صاحب باندې وباسي او حکومت دوی غریبانانو ته ګیا وانه چوله په دې آئیني ترمیم کې، نو راضي وه غوسه په مولانا صاحب باندې وباسي. بل طرف ته د دوی چې کوم خپل اتحادیان او پی ټي آی هغوی هم د دوی تپوس ونه کو. یار بالکل په ذهن کې هم رانه وسته چې یاره دا جماعت اسلامي په پاکستان کې شته او که نه، او په سیاست کې شته او که نه، چا د دې غریبانانو بالکل تپوس ونه کو. و ظالمانو د دوی تپوس خو کوئ که نه. یار دا خلک بیا خپه او هغه خپله غوسه په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې وباسي. دا وګورئ د ده دا پوسټ وایي جمهوریت پر شب خون مارا گیا. ود د خدای بنده دغه آئین چې کوم ترمیم چې کوم پاس شو، د دې مخالفت نه پی ټي آی کړی دی، هیڅ چا هم نه دی کړی، او په دې کې چې کوم یعنی زهر هغه ترې وویستلی شو. مولانا صاحب په خپل زور په خپل ډنډه ویستل او ډېر داسې اسلامي شقونه دي چې مولانا صاحب پکې داخل کړل. الحمدلله.